سرحدي اسمبلی د پی ټی آی سره تعلق ساتي او پاکستان تحریک انصاف حکومت دغه قانون پاس ک چې هغه سره به بالکل د زمیدار ملا ماته شي دا کم ټیکس ډول ورکړل دي کغه تاسو کته حیران بشئ چې دا زمیدار با خپل زمیداری مخ پړوان باندې څنګه بوزي او دا د سره به پدې کې څومره ظلم وشي دی به څومره په خطو کتابت کې ونخلي هغه انپړ زمیدار هغه د کلو زمیدار هغه به دغه سره څومره مسلو سره مخامخ شي او بیا نن تاسو ګوره زمیداری څومره ګرانه ده اول تخمونه څومره ګران دي یو څومره ګرانه شوی دا که د هغې ټریکټر باندې کوي او په کولوبه باندې کوي د هغې تیل دی او که د سارو ګیا دا څومره ګرانه ده او سره بیا سرې څومره ډېرې ګرانې دي بیا چې کوم مزدور ته اجرت ورکول دي هغه څومره ډېر مشکل دی او ګران دی بیا فصل مانډۍ ته رسول او یا د هغې سنبالول پټي کې د پټي نه بیا مانډۍ ته رسول هغه څومره لوی ګران شوی دی نو زمیندار الریډي یو مسلو سره مخامخ دی یو څو نقداور فصلونه دي چې د هغې څه ناڅه هغې ته معاوضه میلاویږي یا تماکو یا ګني ځکه سبزیان هم تاسو به کتلي اوس د ګوپیانو ورو د ګوپیانو خلکو واړول په پټي کې ټیپرې واړول په پټي کې د سبزیانو تاوان وکړو د زمیندارو هر فصل تاوان کوي حکومت ته پکارو چې دې زمیندارو سره دې سبسډیز ورکړې وي دې له سپورټ ورکړې وي دا نه چې زمیندارو په مرۍ باندې نن بیا د ټیکسونو په شکل کې چاړه کېده تاسو ګورئ په دې کې چې کوم ټیکسونه په دې کې راغلي دي هغه عجیبه صورت حال دی زه په هغه عمرو وایم چې کوم زمونږ د دې ځای د زمیندارو پورې تعلق ساتي هسې د ډېرو پیسو پورې دي 6 لکه روپو پورې دی وي چې مونږ به ټیکس نه اخلو خو د 6 لکو روپو نه که سیوا دا د 6 لکو نه 12 لاک پورې وي نو دی به 15% ټیکس چې د 6 لکو نه څومره سیوا دي د 12 لاک پورې په دې باندې 15% ټیکس ورکوي 15% ټیکس بیا که دا د 12 لاک نه والي تر 32 لاک پورې وي نو د 12 لاک نه سیوا چې څومره هم دي په هغې باندې به 20% ورکوي او 9000 روپۍ به دې خامخا ورکوي که 12 لاک 9000 به ورکوي که د 12 لاک نه سیوا د 32000 پورې راځي نو دی به په هغې باندې د هغې ګټې 20% به دې ورکوي همدغه شان چې کوم د 16 لاک نه والې تر 32 لاک پورې دي نو په هغې کې بیا 1,70,000 روپۍ به خامخا ورکوي او 30% چې کوم د 16 لاک نه سیوا تر 32 لاک روپو پورې دی په هغې باندې ورکوي همدغه شان بیا د 32 لاک نه والې تر 56 لاک پورې که د هغه ګټه راځي انکم راځي نو په هغې 6,50,000 روپۍ به د ورکوي پوره او د هغې نه علاوه چې بیا د 32 لاک نه 56 لاک پورې څومره دی نو په هغې به 40% به د هغې ورکوي 40% او دغه شان که د 56 لاک نه والې تر 1.5 کروڑ پورې دی نو په هغې به 16 لاک 10,000 به په دغه 56 لاک باندې ورکوي او د 56 لاک نه والې چې سیوا څومره هم پیسې دي 45% به په هغې باندې ورکوي او همدغه شان بیا د 1.5 نه والې تر 2 کروڑو پورې بیا دغه شان سیوا دی هغې که به زموږ د دې زمیندار کم راځي نو په هغې باندې بیا د هغې نه ډېر لوی ټیکس دی نو که دا دومره ټیکس د زمیندارو نه اخیستی شي نن زمیندار صرف په تماکو کې څه پیسې وګټي نو چې په نور څه کې تاوان نه کړي هغه په هغې باندې پوره کړي نو که زمیندارو سره دومره زیات بد سلوک په دې صوبه کې دا یو زرعي صوبه ده او په دې کې زیات د خلکو دارومدار چې کوم دی هغه په زمیندارۍ باندې دی نو دا به ډېر یو لوی ظلم وي او دا ځمکې به خلک شړې پرېږدي دا به همدغه شان دی پاتې شي او که دا ټیکس واپس وانه غشتی شو نو زما به هاوس ته دا خواست ومي چې پریزایډنګ افسر صاحب د زرعي انکم ټیکس خلاف یو قرارداد وړاندې کړي اوس ته هوایي متفقه ته ور دغه قرارداد هم چې کوم دی هغه منظور کړي او د صوبایي حکومت نه پکې دا مطالبه وشي چې زموږ په صوبه کې چې کوم خیبر پښتونخوا اګریکلچر انکم ټیکس ایکټ 2025 دی دا د واپس واخلي او په زمیندارو د هېڅ قسمه ټیکس نه لګوي بلکې زمیندارو سره د ښېګڼې وکړي موږ روزانه په پنجاب کې وینو مریم نواز روانه د هغې وزیران روان دي حکومت روان دي زمیندارو سره مختلف قسمه ښېګڼې کوي ټریکټر ولا ورکوي مختلف قسمه نور مشینرۍ ولا ورکوي د ایریګیشن دپاره ولا کوي تخمونه ولا ورکوي بهر ټریننګونه لیږي په سند کې هم دا روان دي خو زموږ په صوبه او په بلوچستان کې
دا پسمانده صوبې دي د دې زمیندارو ته ضرورت دی چې دې سره امدادونه وشي دې سره سپورټ وشي نو الټه په هغې باندې ټیکسونه لګي دې سره به د IMF ایجنډا برابر شي خو زمونږ د زمیندارو ملا به بیخي ماته شي او غربت کې به نوره هم اضافه راشي او خلک به د بېروزګارۍ طرف ته هم لاړ شي نو دغه به هم د هاوس ته خواست چې هاوس په دې حواله باندې هم خبرې وکړي او خپل قرارداد مخ په وړاندې باندې پیش کړي ډېره مهرباني شکریه السلام